الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. دمو عیدتمنی قرآن پاک دی آیاتی شی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمائی کل اے پیغمبر ویتا ہویا ان کنتم کچر ویتو سے تحبون اللہ تو سے محبت کول غړی دی الله سرا فتبعونی نو تو سے دے متبدری وکئی. پیغمبر ته الله فرمایي چې د خپل امت ته د خبره وکا کچېری دای مسره محبت کول غوړي چې د الله سره محبت مجوکی نو پیغمبر دا خبره وته وکا فتبعونی دای د متبدری وکو اے پیغمبر اتو په نقش قدم دلور شي یحببکم الله الله پاک په تاسو سره محبت وکړو ويغفر لكم ذنوبکم او به بخشي تاسو ګناينا. نو د موعدت منی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په نقش قدم باندې سرنګي به مجدریمی. نو د موعدت من پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اقوال نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام افعال نو دا چې کله مش په خپل ځان شروع ولی د پیغمبر طریقې مش خپل کی نو مش به د موعدت من د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په نقش قدم مونږ راون شي. او د موعدت منی په د سنت اعمال شي چې کله یو انسان په سنت طریقه باندې باندې عمل کو ډېرې زیاتې فائدې هغه وشل شوي دي. هر یو چار چې د سنت طریقه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو پاش خیر او برکت وي پاش انسان ته دنیاوی هم فائدہ وی موجوده چې کیم ساينس تا جدید دور دا خدا شه د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام طریقې د تحقیق کړی دا ریسرچ کړی دا چې آیا د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په طریقې څه فائدہ دو. نو دای چې کله دا تحقیق وکړو نو دای ډیر ویوته فائدہ د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د سنت نه دای ملي مکړی دو. میز د موعظت منی آ طریقې د سنت آ طریقې ډیره طریقې دي نن به دا غزي کې میزه د خاروق نمی شرکوي چې د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د خاروق په ټیم شي څه طریقه وا او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سنت اعمال نه کیم اعمال دا
نو دې متعلق د مو عزتمنې میش خو ډیر کمزيري او سنت طریقې شه ډیر کمزيري صحابه کرام متعلق ادریمی امام ابن ماجه رحمت الله علیه یو روایت را نقل کړی دا چې امام ریز پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خطبه ویلا او صحابه کرام ویلوړوي بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام ته متوجه شو وتویای چې اجلسو صحابه کرام تو سکشنای نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبه ویلا نو پاغه ټیم باندې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام ویلوړوي بیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د اعوذ وتوکلو د انان یې وتوکلو چې اجلسو تو سه ټول کښنای نو دا غا اعوذ چې کله پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وکړو یو صحابي دا عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ وی چې هغه د جماعت د دروازې نه بهر وو چې کله د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ژغ یوردو یره بهر د دروازې څنګه کښناستو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نذیر ور باندې شاخ شو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمای یا عبد الله ابن مسعود تعال اے عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ دل روشا دا غاغ میں تو دے پر نه دا کړای دا دې خال کې صحابه کرام چا کی ملوړ وی دا غا حکم مو دې صحابه کرام ته کړای دا تو ته مو دا نه دی ویلې چې تک شنا عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خبر چې بهر د جماعت نه بهر اوریدلو بهر یک شنستو چې پیغمبر میشته ویایي او پیغمبر میشته حکم کو سرنګي به میش د پیغمبر خبره نه مني نو صحابه کرام ته پوښښ نستل شي صفایدا وا کیما مجمع نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره وا آغا دی بیان دی خطبه اوریدل دی پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل او عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ تصفیدا وا اخو دی جماعت نه مجلس نه بهارو خو بیا د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خبره امزکه ته نه ورولا آغا دی کی بهار یکشن استو نمویدت منی امیج دا کتابی شیو کتاب دا چې کله علما فارغیږي نو هغه کتاب یې کتاب بخاری شریف یې آخری په دوره حدیث شي او دا شی امام بخاری رحمت الله علیه یو باب رو وړی دا هغه باب الاقتداء بافعال النبي صلی الله علیه وسلم چې دا باب دا په تبدوری دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په اعمال شي چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سا اعمال دي س سنت دي پیغه متعلق ګرځای بابي وروړی دا نو مې عزت منه میز مسلمان نن ډېر کمزوري په سنت طریقه مونږ د سه عمل نشي کړای او صحابه کرام به چې کله د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ولیدلو اعمال به په ځون شروع وستلو چې کله به د پیغمبر خبر اوریدله خبره به پزون شروع واستلا پامند به عمل کړو نو د موعدت منه نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت خو ډیر دي نن هغه سنت چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خلق په کومه طریقه باندې کړو نه اول سنت چې کله سړی مړی تکشینی دا غلوس منزل سدي دا سنت دي دا لوس منزل تر د مړوندې پرې دا سنت تی چې سړی چې کله خشینی دا د به میزي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا طریقه وا ډیر خلک دا شته چې غوتی ومندي دوی غوتی ومندي سیک درې غوتی ومندي او سیک یولو سمندي
فتوای عالمگیری دا لیکلی دی چې لوس منزل د ګوتې سرې نه ونسه تر د مړوندې پورې دا سنت دي درې اوره منزل په دغه شی ډېره فایده دو دا مونه فایده ذکر کړي دو میش کا سنت اعمال چې سم را دي د دې پر به میش نه کی چایا په دغه شی میش ته دنیاوی فایده دو میش چې هر یو اعمال کی د دې پر به کی چې دا د پیغمبر علی صلوات و سلام حکم ده دا د پیغمبر علی صلوات و سلام اعمال دي دا د پیغمبر علی صلوات و سلام طریقہ دو د دې پر به میش کی نو وی چې دا لوس منزل درې ور فتوانم ګری لکی چې دوا سره لوسینا د مړوندې پرې دا سنت دي په دې پرې یو علامه خطبی لوی عالم دا ایغی و مختصره واقعا ذکر کړی دو چې په د لوس منزل پرې دا فائدہ دو وی چې یو ډراور وو وی چې هغه ګاډی چلاولو او بیا دا وجده مزله به وی خو وی چې یو ټل څنګه ودرېدو چې کله ودرېدو د پیښ ډراور دا طریقہ دو چې کله ګاډی ودروي ګاډی کسي چایا د ګاډي په د ټیرې باندې سخو لوټ شوی نه دی مې خو نه د لوټ شوی شیشه خو نه د لوټ شوی چې دا ټیر خو پنچر نه ده دا ټیر شي خو هوا کم نه دو نو وی چې دا ډراور د خپل ګاډي نه کی شو په هوټل باندې چې کله کی شو ګاډي قتل ټیرینه قتل چې ټیرینه وکتل نو پایو ټیر باندې لش کی خاټه وی بیا دا ورکی شو په دا ټیر باندې لوس تیر کړلو چې آیا داس خونی وی چې په دا باندې سلوټ شوی وی دا ګاډي ټیر پنچر نشي چې کله لوس په تیر کړو په هغه دی په لوس پرې الش کی خټه شخه شوا دا ډېرې کړوغلو خو وی چې مړی تک شناستو په هوټل شه مړی ته یورا وا او هغه نه بعد په مړی باندې شری شو الوس یې ونی منزل چې کله لوس یې ونی منزل نو وی چې مړی چې کله او خړلا د مړی د وجنه دغه مړ شو و چې خلک روغل هغه هوټل ولا ملک ونی ولو چې تو کیما مړی ته خرڅوي په د هوټل شي تو په د مړی شي زار دی دا غډې راور ریغ را میټو تو په هوټل باندې ودرېدو خو چې کله مړی او خړلا نو دغه مړ شو نو دا تو ځان ویلې ورچولې دي بیا هغه د هوټل ولا وتویای کچره مو زار ورچولې وای خو ځان خو په یو باندې نه دغه په هر انسان باندې اثر کو د ډېر خلک په دا هوټل باندې مړی خړلې د یان د مړ شوی دا غا په مړی شي په زمن شي زار نیوی بل سوجبی وی نو وی چې اخري ډاکټرون یې روغشتل نو هغه زمن هغه مړی چیکړه په هغه شي اس زار یا نیوی ایغه نه بعد بیا ریسرچ لګیا شو چې آیا دا ویلمر شو نو وی چې دغه نه بعد دا ډاکټرون پښتنه کو چې کله دا مړی تک شناستو اوله والی سو وکړل چې کله لری نه کی شو وی چې کانه چې د لری نه کی شو نو په هغه ټیم باندې دا خپل لوز باندې دا ټیر یې داسې ویګره ولو دا لوس یې پر وسیله ولو او دغه نه بعد مړی تک شناستو نره پته میشته نشته وی چې ډاکټرون چې کله ورغلل حکیم ټیر او اټیر کیما خوره پر پته وا هغه ټیسټ یې وکړو چې وی کل هغه مکمل زهر وی امنګور زهر وی او هغه نه بعد ډاکټرون وی چې دا خو زهر دی او دینه مدلوسی وخت لا دی په لوس پر اغاز لش کی خوره شخوا هغه ټیسټ یې وکړو چې کنه وی کړو هغه زهر هغه دی هغه مړی شان سره زهر ناسته مایده ته لور شوی وي نو هغه په صحت باندې مایده باندې مایده نه ټول وجود ته هغه زهر منتقل شوی وي هغه نه بد مر شوی وو
د موږ د اتمن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام طریقه وکسا کچیر داغه ډیراور دا خپل لوس درې ور منځلي وای او دغه نه بعد مړی ته نوس وای مړی خړلې وای دا به مرشه وای نه وای ا سنت طریقه نه وکړه د سنت طریقې د نه کړلې په وجه سره هغه د مرګ شکار شو نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا طریقه دا طریقه وا چې کنه به مړی تک شناستلو دړی وره به لوس هغه منځلو نو می ډیر خلک شتا چې هغه لوسینه نه منځي هغه لوسینه نه سپکوي نو دی وجنه دا مستقل سنت دي چې لوس منځل دړی وره مړوندې پرې فتوای علمگیری لیکي چې دا سنت دي او بل د مویدت من دویم سنت مړی چې کیما دو دا دویم سنت دغه دا چې په شی لوس باندې خوړل په دا لوس شی یو شای لوستا یو غس لوستا په دا شډر عجیبه الله په حکمت شیدا کیم موجوده کیم ډاکټرون دي جدید دور ساينس دا تحقیق کړی دا چې کنه دا شای لوسدا چې په دامن د خورو کې نو دا ګوتې په دا وجود شي په دا سرمن شي کله چې سړی خېلی شي په دا باندې خلار وځي او چې کله سړی مړی تکشینی نو په دا شي الله پاک دا خصوصیت یې شي دا چې کله په شیلوس باندې خوري نو د تو شایلوس کې ګوتې دي په دا ټیم باندې د خېلې په ځای باندې مړی په ټیم باندې دنه غیر وځي غیر هغه داسې غیر دی چې هغه د معدې دوی دو چې کله ته په شیلوس باندې خوري او چې کله په ګستوس باندې خوري دا منفي جراثیم دي چې هغه انسان د ناس ته لور شي معدې ته نو هغه الټا اثر کو دا شی مثبت جراثیم دي فائدہ دو په معدې د پرا او بل حکیم غیر دی هغه د خوشن سره ګاډ شي ته معدې ته لور شي نو تو په دا معده شي چې څنګه قسم بیماری وي الله پاک ختم کوي او بل د عازمه د پراشای ډیر فائدہ مند نو مې د تمنه ډیر خلک میش داس وی چې کله په بسره لوسه مونږ په لګیا شي او کله کله داس وی چې میش په لوس باندې نه خوري په یو ځای شي داسې خورو کو او پېښور په یو ځای شي بیا یو د شي غشه په هوا بیا مخ نوم نو وزدا نمکین کسوي ته وی داسې غشه په هوا بیا وسنا کا شغه ودوي په یو باندې به داس کړکاوي او بلا مونږ به خلطه چوي بیا مو چې کله هغه د کوي ولیدل بیا مو کا سنت ایوته وي چې مړه ما کا په لوز باندې خورا خدای ته وکسا او کښغه مونږ چا د غشه د سپری کړی دو خدای په ګوته دیر کړی دی او په ګوته شه داسې الله یو خصوصیات ایشه دا فائدہ ایشه دو چې په دا شه غیر دی غیر چې کله ته ناسته لوشي مایده ته تو مایده د ویدو علاج د عظمه پر زبردست شایده بیا کاس متویی تعلیم افتاو وی چې د لوس زکه نیوی په د لوس پر کله کله جراثیم می او د کښغه جراثیم نشته داغه دی په صرف باندې په سبانه باندې صفکاوی بیا مو دوی چې لوس خو مو درې ور صفکړی دی منځلی دی درې ورا سنت تی کې سره جراثیم ختمیږي خو دا تو کی مکه شغه د په داسې جراثیم آغاز شاختی نو هغه به داس کټ کوله بیا به نه بد په بل کا شغه مونږ خپل ډیر عجیب بلچی غونډه داسې انډونه غونډه شای سوي داسې پامونه به کټ کوله بیا خړلوي نو مې د اتمنه مش پیغمبر علی صلوات و سلام یې جنا په شیلوت باندې وکړه په شیلوت باندې په خړل شي دا فائدہ دو چې دا مثبت جراثیم پیدا کوي او بل د ګوته سره نه تیل روزي هغه تیل چې کله تو د ناس ته لوټ شي نو میدا شي هغه میدا نه بعد ټول وجود ته هغه بیماری نه جوړیږي بیماری الله سره رغوي مېدی بیماری نو مې د اتمنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا سنت دي او یو صحابي دا عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې زه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره نوسوا بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام متول یا بنیا اے د مبچیا قل بسم الله د مړی په سر شي بسم الله او یا کل یمیکا د خپل مخشي طرف نه خورا او اینا بعد درېمی متدا خبره وکړه وکل بیمینک اے عبد الله ابن مسعود ته د مړی خورا په شیلوس باندې خورا دا عبد الله ابن مسعود وی
چې مت پیغمبر وی چې په شیل باندې خورا د خپل مخ نه خورا او بل اغه نه بعد بسم الله په سر شو بیا او یو انس رضی الله تعالی عنہ صحابي دا چې مول لاس کوله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره تیر کړی دی و چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ځن نه سپکړای خو یو ورځ وی چې مخ مړی مې خړلا بیا موږ شان دی بل زینا وکړو چا مخ مو کیم زیو اې نه بل دینا و چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مولس ونی ولو اته وی چې دا سکه خپل مخ نه خړا سپکی کړه نو مې دتمره دا په سنت طریقه شه ډیره فائدې دي او بل پیغمبر اسلام فرمایي چې کله شیطان چې کله خورو کو اپ غست مندي خورو اپ غست مندي خوري او مسلمان چې کله خورو کو د پیغمبر امتی په شیلو باندې به خوري نو دا فائدې دي په شته میش په دا سنت طریقه باندې میج عمل وکي په دنیا آخرت شي فائدہ دو او بلکې میشتو ظاهرا فائدہ نه وي نقصان وي بیا ما په سنت طریقه باندې عمل کی نو الله د میشته ټول خبره باندې عمل توفیق نصیب کو